زی زنگ د پی ډی ایم پلیز یونین صدر دین محمد خلیل سی بی ای پی ډی ایم پلیز یونین سی بی ای او ما سره چې کوم د خپل مشران ناستي د صوبایي کوارډینیشن په سطحه چې کوم دي ریاض خان چیرمن او سریر خان صدر دغه ډیپټي جنرال سیکرټري ما سره چې کوم ناستي دا زما د کوارډینیشن مشران دي زه چې کوم دی د پی ډی ایم پلیز یونین صدر یم سی بی ای دا مونږ چې کومې مسالې دلته راوړي دي او کومې خبرې کول غواړو نو هغه ډېرې خبرې خو ممکن خو تاسو ویل چې تعارف وکړئ ما ته خو دا پته نه وځي دا نو په دې وجه مونږ دردېدلي یو زموږ امپلایز هم ټول دردېدلي دي د دې نه مخکې هم زموږ د یونین سره ډېرې ناکردې او ډېرې غلطې او ډېر خراب کارونه شوي دي خو بیا مونږ به حوصله کوله چې یاره زموږ امپلایز دی او د دې دونه 4000 امپلایزو مشري کوې نو ته به سینه لویه ساتې مونږ هر څه په سر تیر کړي دي او په ځان هم منو دي چې یاره خیر دی که ټرمینیشن زوم کېږي که مونږ ته تکلیف میلاویږي که جیل میلاویږي پروا نشته خو چې کارونه وشي د هغې باوجود هم زموږ کارونه ونشو د دې نه مخکې په روژه کې په 18مه روژه وه یا چې کوم او 18مه روژه تقریبا مونږ ورلو ورته کېناستو چې یاره چې ته زموږ مشر یې کشر یې خو ته زموږ مشر یې مهرباني وکړه زموږ د دې امپلایزو دا مسلې دی او دا حل کا 34 کسان یې ویستو روژه کې نو مونږ ورته چې ګوره روژه په خپل چې کم دی نو خدای پاک هم ناراضه کېږي روژه ده مهرباني وکړئ دا کسان چې کم دی نو مه دغه کوئ ټینشن کې مه اچوئ فلحال یې مه وباسئ دا د پراجیکټ دی او دا د بهر نه نور راولي او دا وباسئ ولې وباسئ نو دغه له ورلو چې ورلو تر دونه پورې خبره لاړه چې زما مړ پلار هم پکې یاد شو چې یاره زه ستا د پلار نوکر خو نیم ما په هغې هم بحث پراخ کړه چې زه خیر دی مړه مشران قرباني کوي بس چې ما کومه قرباني کړې زما پلار به هم یادېږي که مړ دی او که ژوند دی او زما بچي به هم یادېږي او سفر کېږي به خیر دی د امپلایز دپاره به مونږ هر څه کوو په هغې هم معاف نه کوو ماسپښین زموږ میټینګ ورسره دغه شو بس په هغې کې خولو وتو نه خبره مو نه شوه ویل بس زه چې کوم دی په خپله په کارونو پوهېږم تاسو په خولې نه کوم ښه بس مې کو راووتو تی چې راووتو مازدیګر ایس ایچ او صاحب راپسې رنګ وکړه هلکه دین محمده چېرته یې مال چې خیر شی جي وایي ستاسو خلاف یې په یاد شوی دی او ته یې اریسټ کړی مې نو ولې ما څه 302 کړې وه چې زه یې اریسټ کولم ولې څه چلو زه د دې خپل وزیر اعلی نه هم دا مطالبه کوم او په زور سره کوم چې جي دا کوم ظلم او کوم زیاتې او کوم جبر مونږ سره په دې روژه کې وشو خالد محمود نامه ده جي ډي سي پېښور هم پاتې شوی دی او پولیټیکل ایجنټ هم پاتې شوی دی هغه په دې روژه کې تلو مرېله او چې عمرې له تلنو د هغې نه مخکې زما د دې کسانو ټرمینیشن وکړو دغه چارجشیټ یې وکړې او درې ویې ټرمینیټ کړل ویل بس چې نه که زه لار کې مړ شم ویل چې دا پاتې نه شي دومره پورې د هغه مونږ سره یعنې هغه بغض او کینه او څه شوي هم نه دي څه خبر هم داسې نه راغلي چې مونږ وو چې مونږ نه دا زیاتې شوی دی ښه په یعنې ښه په دغه باندې پرامن ښه په اخلاقو په هره خبره مونږ دته ځان خپل دغه کړی خو د هغې باوجود هم پته نه لګي چې د ده مزغو کې چا څه کینولو او کومه دشمني مونږ سره پاتې وه چې دا هغه شی کول او راتلو مونږ سره دا ذاتیات وکړل اف آی آر جي بیا په 2 کسانو شو 11 چارجشیټ کړل هله 3 ټرمینیټ کړل او په 11 اف آی آر شو په څه خبره شو توړ پوړ شوی دی او ډزې شوي دي نو کیمرې خو جي لګېدلي نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی یو خبره هم پټه نه پاتې کېږي زه چې دې ورنه وځم نو زما 20 فوټوان اخیستې شوي نو وایي چې دا ډزې شوي دي 506 او پلانې او ډنګلې او دمکیانې او هغه ټولې دغه راباندې کړې وي الحمدلله هغه چې لاړو د مشرانو دا چې کوم ما سره ناس مشران دي د دې په دوا په طاقت سره دغه شو چې جج ته مخامخ شو مخې سره ویل چې بھائی تاسو یونین والا چارې ایثار کړي دي او په کومه خبره کې ایثار کړي هغې کې خدای پاک زموږ هغه څه ټیک کړل کنفرم شول ضمانت یې مو شوې کنفرم هم شوې بیا د هغې نه پس لیبر کورټ ته راباندې کیس یوړو چې بھائی دا ایلیګل دی ښه په څه خبره ایلیګل دی دی چې کوم دی نو د آوټ سایډ نه دی دا 25% کې دا زموږ خپله یو کوټه دی چې د یونین د ډپارټمنټ کې دا 25% زموږ د هاین مطابق خپله کوټه ده که زه ریټیر یم نو زه د امپلایزو په دغه ناست یم 25% کې زه هغې راوستی یم هغې په ما اعتماد کړی دی ما الیکشن کړی دی ما الیکشن ګټلی دی ما ته